حاجی دلته یو لفظ وو دې ته وګوره بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وترتیب انیک دې ته وګوره دا پنځمه کرخه ده پنځمه کرخه وترتیب انیک لم یسبقنی علی مثل احد او ما په دې کتاب کې دا توضیح کتاب څه ده دا مشتمل په ترتیب انیک په یو ترتیب باندې انیک معجب چې ناظر په تعجب کې ورځاو دا څه ترتیب دا خو قوت علم تقاضا کوي چې ته دا څه ترتیب قائم کې چې څنګه حال او شان دی علم په نفس الامر کې دا خو دې غټ علم تقاضا کوي نو ترتیب نه لیکن دا ما کتاب مشتمل په ترتیب نادر یا انیک معجب چې مخاطب تعجب کې واچي لم یسبقنی علی مثل احد سبقت نو کړه معنا په مثل دې احد هیڅ لم یسبقنی کدا احد فاعل ده او سوال دا چې لم یسبقنی علی مثلی سبقت چې له اعلی نه راځي الا راځي دا څه پکارو لم یسبقنی الا مثلی احد ته اعلی ویل دا سوال شو جواب دا چې دا تضمین ده دلته تضمین ده تضمین چاته وای چې یو فعل بل فعل معنا لره متضمنه ادا بل فعل معنا مرادی په قرینه سره قرینه یې سیلې ځکه هغه سیله چې راغلی اته دې محذوف سیله ګرځي مذکور سیله نه ګرځي نو دا مذکور لم یسبقنی سبقت دا متضمن ده معنا دی وقوف لره معنا دی اطلاع لره ا دې وقوف دی اطلاع سیله علا ګرځي دا تضمین ده ا تضمین ډېر د په کلام د عربو کې ابن جنی وایي کما تضمینات جمع کوله په عربو کلام کې لجماعت مجلدات ما ډېر جلدونه جمع کړو یعنی عربیت کې ډېر ماهری کنه دو تضمینات ډېر کوي لفظ یو ذکرې هم متضمن کی معنا د بل فعل لره دلیل په دې باندې چې دلته بل فعل لره دا متضمن ده قرینا دا دلیل هغه سیله دلیل دا اعلی دلیل دی دا چې دا سبقت متضمن ده معنا د وقوف اطلاع لره بیا کله داسي چې دا اصل فعل نه دا متضمن چې دا حال واقعي اکله اپسی کله دا متضمن حالي د مذکور نه نو دا څه دی عبارت لم یسبقنی واقفا علی مثلی احد یا لم یسبقنی مطلعا علی مثلی احد نو دا سبقت مستلزم ده معنا دی وقوف اطلاع لره سبقت نه وکړه معنا اچھا سبقت نه وکړه معنا اچھا مخکې په حالکون دې ما کې واقفا علی مثلی ومطلعا علی مثلی چې زه واقف از خبردار اچھا معنا مخکې سبقت نه وکړه نو لم یسبقنی متضمن شو معنا دی وقوف اطلاع لره هغه متضمن حال واقع ده عبارت دا څه ده چې لم یسبقنی واقفا ومطلعا علی مثل احد معنا سبقت نه کړه هیڅ په دې حال کې چې دا واقف مطلع خبري په مثل دې کتاب باندې هیڅ معنا مخکې سبقت نه کړه چې دا خبرداري او واقفي په مثل دې کتاب دا معنا وا لم یسبقنی سبقت نه کړه معنا علامز دی په مثل دې کتاب احدن هیڅ ما تحقیقات غامضه سره باریکاتونه غامضه مشکل ان دې کې باریکات ویل دي لم یبلغ واحد من فرسان هذا العلم نظر رسیدلای یو کس د شاسوارانو دي علم نه اله هذا الامد دغه غایه ته دغه غایه علمی ته نه رسیدلای یا دغه غایه د زمانه پورې څوک نه رسیدلای دغه تحقیقات ته ما تحقیقات سره باریکاتونه غامضه مشکل لم یبلغ چې نه رسیدلای واحد من فرسان هذا العلم یو کس د شاسوارانو دي علم نه اله هذا الامد دغه زمانه پورې خلا چا دو تحقیقات ته نه رسیدلای دغه زمانه پورې چې دا ځین پکې
یا الی هذا رمت دغه غایې دی علم ته یو شاسوار دی علم نه رسیدل وجعلت عراضه بل بذات مزاتن ول دغه هغه عبارت ته چې پام صحیح نسخو کې نشته ادا چې بچا تعریفونه کوي دا څه وایي وجعلت عراضه دا ما پیښ ک دا کتاب می پیښ ک عراضه عریضه بل بذات مزاتن عریضه کو څه حیثیت لري چې یو معروض پیښ کې چاته یو مراد چاته پیښ کې دا هم یو حیثیت لري نه دینه کته بل بذات مزاتن سامان معمولی یہ معمولی سامان حیثیت پانے والا کتاب پیش کر دربار دے بادشاہ تھا تا خو بے ادبی دا علم والا چې بذات مزاتن چې معمولی سامان چې ته علم ته معمولی سامان وای نجال تو رازتن دا می پیش کړ معروض دا خو خدا بل بذات مزاتن بلکہ سامان معمولی له حضرت من دربار دغه چاته حکم چې حقدار دی دا ان یو صاحب ذکری چې خایسته شي په ذکر دې د بادشاہ سره صدور الكتب والاسفار اول دي کتابونه دفترونو و استغاث باسمي تم پرون ویلو و استغاث باسمي حکم دا دې حقدار ده ان یو صاحب و حکم ادا حقدار دې ده استغاثه چې مدد طلب شي باسمي په نام دې ده العالی چې اوچت نام ده فی الاحزار والاسفار په سفر او په حضر کې یعنی دا دومره حیثیت لري چې د نام واغله نو ته مدد بکیږي په سفر کې په حضر کې دا هینه خټه کینه ده استغاثه خو بچي اوای په نام دی الله به استغاثه وای بسم الله الرحمن الرحیم یعنی استعین بسم الله الرحمن الرحیم واستغیث بسم الله الرحمن الرحیم زه مدد په نام دی الله وایم غواړم الله نه مدد وانه په نام دی الله الله نه نو مدد خو په نام دی الله وای الله هغه ذات چې تا مدد کوي بل سره خو ته خبر نه ده مدد به دې سوت ان قادر ده پدې چې تا مدد وکي و استغاثه مدد غوښتل شي بسم الله علی په نام دې چې اوچتا په الاحزار والاسفار په حضرت سفر کې اني حضرت ملک ملوک الاسلام ما مراد دربار حضرت اسے ادب کې استعماليږي اصل کې حضرت دربار ته وایي اني حضرت ملک ملوک الاسلام ما مراد دربار دے بادشاہانو دے بادشاہ دا اے بادشاہانو بادشاہ ملوک الاسلام بادشاہان دی اسلام المشرف بالجهاد ادا خیسته دا مشرف تا الله دا عزت ورکړه دا المشرف ته شرافت عزت ورکړه دا بالجهاد فی سبیل الله په جهاد سره دی الله دین کې و زیارت بیت الحرام ادا مشرف تا الله دې ته شرافت عزت ورکړه دا په زیارت بیت الله الحرام چې خانه کعبه ده اوس د نور تعریفونه کوي الذي دا هغه بادشاہ ده د صفات بیانې الذي موصول مبادی سلا موصول سلا دا بل صفات ده الذي دا هغه بادشاہ ده تزازع بسلبتی مبانی الحرمان بربادیږي بصدمتی په صدمه ده چې دته صدمه ورسې کنه تکلیف دی بادشاہ ته دې سره تزازع بربادیږي را غرزي مبانی الحرمان بنیادونه دي غریب خلکو یا غریب خلکو مبانی بنیاد ته وي حرمان غریب خلکو بنیادونه د سره تزازع حرکت کوي ګډوډیږي را غرزي څنګه چې دته صدمه ورسي بادشاہ ته غریبانو خلکو وګرځیدل بنیادونه وګرځیدل څنګه دا غریبو مدد کوي کړه چې غریبانو مدد کوي بیا چې 10 سړی چې غریبانو مدد کوي او بیا د تکلیفونو ورسي خو بیا غریبانو طالبانو بیا مدرسو ته چندې نشي ورکولای کړه تزادا را غردي بصدمتي اې د په تکلیف سره مباین الحرمان بنیادونه د غریبانو واحتز بحسن شاعری المشاعر والحرمان بل کمال په کېدا د واحتز بحسن شاعری تازه ګرځي بحسن شاعری په خو اعمالو د بچا شاعر اعمال اخلاق اې د په خو اعمالو په خو اخلاقو احتز تازه ګرځي
بحسن شاعری په خو اخلاق ولې باچا المشاعر والحرمان مشاعر الحج والحرمان حرم مبارک د مکه مکرمه حرم مبارک د مدینه منوره دا په دې سره د په خو اخلاقو په خو اعمالو دا احتاز تازه شي لکه دا چې کوم ښه اخلاق یا ښه اعمال دا استعمالي نو دنیا دنه په روب کې شي کفار چې اپ په روب کې شي اده هم مدعی د حرمینو نو حرمین ته عزت ملاو شي کنه چې تا ته عزت ملاو شي خو تا کور ته به عزت ملاو شي کنه واحتز تازه ګرځي به حسن شاعر په خو اخلاق اعمال د بچا المشاعر والحرمان مشاعر الحج او حرمین مشاعر الحج هغه مواضع ته وای چې کوم کې افعال د حج ادا کیږي لکه مینا د عرفات ته داسې رافع لواء شریعت الغراء بل صفت ذکر کړي وای دا داسې بچا ده رافع لواء شریعت الغراء دا اوچتون کې د جندو د شریعت ته الغراء چې واضح شریعت ته دا واضح ته حدیث کې راځي ترکتکم علی بیضاء لیلها کنهارها ما تاسو ته تک سپین دین پرې خایله تک سپین دین ده ان دې کې چې شک نشته چې شوبه نشته چې تاسو دین کې غم نشته نه پریشانی نشته دا خدا سي مدعا ده ترکتکم علی بیضاء لیلها کنهارها شپه دا سره کورز یعنی نهاره نهار و لیله نهار ورځ په اسه ورځ ده ورځ خورنای و لیله نهار اې شپه ورځ ده یعنی اخیرانا ده ایلا لیل فیها شپشتنه کنه بیا ځکه وای چې لیله کناره شپه دا سره کورز یعنی نهار خو اسه رڼا کوي او شپه رڼا کوي نهار غوندي اني لا لیل فیها شپه شتنه بیا دین کې شپه کومه ده چې ته پکې اشتباه کې نه نه هیڅ اشتباه نشته اسلام قران عظیم الشان نبی مبارک صلی الله علیه وسلم نبوت په معجزات مؤید دا خو هر وخت شمس غوندې بلیږي رڼا کوي دې کې شپې مې نشته ځکه وای رافع لواء شریعت الغراء او چې ته اون کاندي جندو د شریعت ته الغراء چې واضح تک سپین شریعت ته محی مراسم الحنیفیت النکیت البیضاء دا محی دا حیات ورکی یعنی تازه کی مراسم الحنیفیه نخد الدین حق حنیف مائلن الباطل تو وای حنیف مانا مائلان کو ان کا باطل نہ چې باطل نہیں پکې نو مراسم الحنیفیه هغه مراسم هغه اعمال هغه افعال هغه علامات هغه عقیده محی د ژوند کی حیات ورکون کړه مراسم الحنفیه هغه علامات د دین حق ته چې دا دین ته حنیف وای نو حنیف معنی څه اعراض کوونکی باطل نه النکیه چې دا دین نکیده نکیده ته وای چې صاف خووی خو صفائی سره د نه صفائی شایبه پکې نه پیدا نکیدای چې ډیر زیات صفائی البیضاء چې دا دین البیضاء تک سپین دین ده یعنی دا معنا دې کې هیڅ شوبه نشته غیاث الحق والدین شمس الاسلام والمسلمین دا د صفات بیان دي باسا مدد ورکوونکی د حق ته غیاث ودین دین ته شمس الاسلام نور لقبونه وای شمس الاسلام والمسلمین دا دی اسلام نور ده یعنی اسلام د سره منور ده د مسلمانانو المؤید بالاید المتین المؤید دې تایید شواله د دې بادشاہ صاحب بالاید المتین په مضبوط ید سره ید الله فوق ایدیهم دی الله په ید په ید متشابهاتونه ده قران کې مرادي متشابهات حکم ده چې معنی لغوي به کوي عینه متشابه معنی لغوي هو متشابه نه
خو مراد کیفیت یعنی صفت وجود خارجي آئے مجهولی هغه مونږ ته نه معلوم. نو ید معنا خلاص کی دا معنا لغوی ده. تاسو یې تفاسیر ګورو، شیخ الهند تفسیر ګورو، شاه ولی الله لوی علما هغه دی قران کې چې ید راغلی هغه معنا کوي هات وجه راغلی معنا کوي مخ. په پته ولګی ده کنه چې متشابهات معنا لغوی نه ده پټه، هغه کې ته ان دي متشابه هغه ظاهر ده، خو صفت وجود خارجي په حق ته الله کې دا مونږ ته مجهول ده. صفت وجود خارجي چې دغه ید خارج کې د صفت څخه په حق ته الله کې دا مونږ ته نه معلوم. ما عقیدتی تنزیه من التشبیه والتمثيل والتجسیم، خدا عقیده بدی چې الله پاک ته تشبیه نه مخلوق سره بیان مشابه کوي. تاسو ونه وایئ چې دا سلاس یا مخلوق کې هر څوک شي اثر بیان مشابه کوي. ما عقیدتی تنزیه سره د عقیده د پاکوالی نه من التشبیه مخلوق سره بیان مشابه کوي. والتمثيل مثال به مخلوق کې نه وایي، دا څه ونه وایي لکه دا سلاس مخلوق کې به مثال نه وایي. والتجسیم عقیده بساته چې الله جسمیت نه پاک دی. جسم وینه دا جسم د مخلوقي مرکبي اجزاونه مرکبي اجزاو ته محتاجي. دا په متشابهاتو کې دا عقیده ده چې متشابهاتو معنا لغوي معلومه ده، معنا لغوي معلومه ده یو، او صفت وجود خارجي دا موږ ته متشابه ده، یعنی دا موږ ته نه ده معلوم چې صفت وجود خارجي څه ده. ما عقیدت التنزیه من التشبیه والتمثيل والتجسیم ادا کیده بساته چې الله تشبیه نه پاک ته مخلوق سره نه مشابه، ادا کیده بساته چې تمثيل نه پاک ته مخلوق کې به مثال نه وای چې دا سلاس تاسو باندې وای. والتجسیم جسم نه پاک ته بازاروغه کیده راکړه. او دا ګورم مخلوق کې مونږ اوس ډیر شاین دي، مونږ ته صفت وجود نه معلوم کنه. په ټیک تباد شان خو تعالی دي مثال غویای دي لیدل چې صفت یا د لا صفت دغه ده چې دا ویني. تاسو نه انسان دي لیدل، تاسو بل شاید دي لیدل، خدای چې مخلوقات سره چې تانه دي لیدل او چې تانه دي لیدل خو صفت وجود ته نه دي لیدل کنه چې د څنګه سترګي څنګه غوږی څنګه لاسي صفت وجود نه معلوم. مخلوقاتو کې داسي وی الله ډېر لوی ده، صفت وجود ته نه معلوم چې صفت ید څه ده. خو سره د دې عقیده نه دا به په خا کې دی چې صفت ید اله صفت څه ده دا ماته نه معلوم. ما عقیدتی تنزیه سره پوخ یقین دی معنا چې الله منزه ده من التشبیه مخلوق سره به نه مشابه کوي. والتمثيل مخلوق کې به مثال نه وای چې دا سلاس. والتجسیم جسمیت نه الله پاک تا یعنی مخلوقیت نه به پاک منه چې مخلوقیت نه الله پاک تا بس دا نشته. خو صفت وجود نه ده مرته معلوم مالی دلانه ده به چې مالی دلانه به صفت وجود به څنګه معلومي. دا کیده مې ده چې الله مخلوق نه پاک تا مخلوق نه ده نه مخلوق صفات ست پکې نه مثل په مخلوق کې شتا جسمیت نه پاک تا مخلوقیت نه پاک تا دا کیده بدی وی خدي. المؤید چې تایید شو د بادشاہ صاحب بالاید المتین په مضبوط ید سره چې مدد دی الله دا فی اعلاء کلمت دین په چتواله د کلمې د دین کې چې لا اله الا الله دا. المبین چې واضح دین دا. اوس بادشاہ ته به نور دعا کوي اعز الله الاسلام والمسلمین بدوام دولتی غالب دی کی الله پاک قوت ورکی الله پاک الاسلام والمسلمین اسلام ته مسلمانان ته بدوام دولتی پامیشوالی دی حکومت ته و بقای په بقا دی دو په بقا دی حکومت ته ای الله دا حکومت همیشه وساتي به اسلام مضبوطی مسلمانان به مضبوطی و بقای اچ بادشاہ ژوند دی دای باقی وی به اسلام مضبوطی مسلمانان به مضبوطی و شد بیاوتاد الخلود اتنا بعزتی و اعلائی الله دی مضبوط کی
دا دعا دا اصل کې الله دې مضبوط کی بیا اوتاد الخلود په میخونو د همیشوالي سره. اتنا با عزتی لمن دی عزت او غلبه دی باچا. دا با چې کوم مسافر خلکی تامبوان لګي تامبو لګي پرې کوټی نه نو تامبو لګي نو تامبو کې بیا اوتادی اتنا بي لکه دا تامبو لګي منځ کې ستن ور کړی منځ کې ستن ولاړی سیډونو تای موګي لګولي میخونه دا هغه چې دا تامبو اته یو څه کابل څه مونږه میګوای ورته وای موګای ان لړکی نه جوړي کلک کلک هغه زمکه کې ټکوالی هغه توای اوتاد وتد دته وتد وای به هغه موګي شي کنه هغه پر دا تامبو ولې رسۍ تړلې کلکه کلکه بل به تامبو کلکه ماس کې استنی دغه تامبو ته استن ور کړی لکه څنګه چې چت کی ابه دینه رسۍ وتلی رسۍ وګدي اطرافو کې اوتاد لګولي موګي هغه سره دا رسۍ کلکه تړلې بل به د تامبو داسې ټیټي دا مضبوطی ځکه وای وشد مضبوطی کې الله پاک بیا اوتاد الخلود په میخونو د همیشوالي اتنا با عزتی لمن دی عزت ته باچا دا عزت ته باچا دا تامبو ده د مسلمانانو پر یو تامبو لګیدل ده او مسلمانان پکې محفوظ دي دغه تامبو دی باچا چې د باچا حکومت ته دا د دغه تامبو میخونه او تات دا د الله مضبوط کی او د اتنا با عزتی د تامبو چې کوم لمنې دي اتنا لمنې ته وای دا لمن چې دا د تامبو لمنې دا د الله مضبوطی کی بیر دا د الله مضبوطی کی ځکه شد الله دې مضبوطی کی بیا اوتاد الخلود په میخونو د همیشوالي اتنا با عزتی لمن دی عزت ته باچا چې د عزت ته باچا تامبو غوندې ده لپاره د مسلمانانو و الهی اتنا با عزتی و الهی لمن دی عزت ته باچا چې د عزت داسې ده لکه تامبو و الهی لمن دی اوچتوالی دی باچا اعلا معنی د باچا اوچت تا اتنا با عزتی و الهی فهو الذی دا باچا هغه سړی ده نور تعریف کوي فهو الله څه خبرې کوي او دا اینه اصل خطبو کې شتانه خدا چا لیکلی دی دا فهو الذی پس باچا هغه سړی ده قام بتقویت الدین القویم چې دې استقامت کړی ده ملای تړلې ده قام معنا ملای تړلې ده بتقویت الدین القویم په مضبوطوالي د دین مضبوط ای دین تقویت ته همیشه ملا تړلې قام چې ملای تړلې ده بتقویت الدین القویم په مضبوطوالي د دین مضبوط فی زمانه ضعفی په زمانه د ضعف د دین کې یعنی چې کله دین ضعیف کېږي دښمن طرف نه یا مسلمانان خپل ګډوډ شي بے عمل شي او قوت ختم شي ضعیف شي یا دښمن طرف نه چې غلبای دا د دین ضعف زمانہ دې کې بادشاہ صاحب کاما استقامت کړی ملای تړلې بتقویت الدین القویم په مضبوطوالي د دین مضبوط فولدی بادشاہ هغه ده کاما بتقویت الدین القویم چې د استقامت کړی ده ملای تړلې ده مضبوطوالي د دین مضبوط ده په زمانه ضعفی په زمانه د ضعف د دین کې و فتوری فتور هم کمی ته وای فتره په معنا د کمی سره په زمانه د کمی د دین کې واستقلا دا بچا صاحب استقلال کړی ده استقلال معنا د مستقل ده په چیز کې مستقل ده په دې کې د مستقل یعنی دا مستقل ده معنا چې نور څه نشته حاجت خپل مستقل ده چې کې مستقل ده برفع قصوری سره پوچتوالی د بنگلو د دین دین کومه بنگلی دی مانای لکه دا جمعات پر بنگلی دی د مانای دی دنګ دنګ نو دا بچا سره د مستقل ده چاته ضرورت نشته په چیز کې مستقل ده برفع قصوری سره پوچتوالی د بنگلو د شریعت کې دغه د مستقل ده څنګه ولې د مستقل ده وای بکمالی په سبب د کمالات خپل چې سړی کې کمالات دي خو مستقلی کنه بل چاته ضرورت نه
شجاعتی وی سخاوتی وی منظور نظری خلق د په आवाज باندې لبیک وای بس بیا چاته ضرورت نشته کنه یو ځای کافی ده ځکه وای واستقل دا مستقل ده بکمالی دا په سبب د خپل کمالاتو سره چې شجاعت تا رفعت تا سخاوت تا بدری ده بیرته کسوری سره قصر جمع د قصر ده قصر بنگله ته وای پوچتوالی د بنگلو د شریعت فی اوان قصوره په زمانه د قصور د دین یعنی شریعت چې قصور راځي په دغه زمانه کې د په کمالاتو سره د بنگله د شریعت اوچتیږي فی زمانه فی اوان قصوری په زمانو د قصور د دین کې چې دین کې قصور راځي کمی پکې راځي بیا د کمالاتو لوجه د مستقل شي او د اوچت شي د دین واو کده بعد الخمود لاشتعال نور لك نارا واظهر بعض الانمحای فی طریق دین القویم سلم و منارا دی وای بادشاہ سره ده او کده بلکړای ده بعد الخمود پس ته مړوالینا اور مړشي دته خمود وای د بلکړای ده بعد الخمود پس ته مړوالی ده ورنه چته پاره بلکړای ده چوکه بلکړای ده نار اور بلکړای ده چته پاره بلکړای ده لاشتعال نور الحق چې وچم کیږي نور د حق چې د حق او د دین نور دا چمکو کی شغلیو کی اشتعال دغه وای او کدا بلکړای ده باچا صاحب بعد الخمود پس ته مړوالینا لاشتعال نور الحق د دې پر چې چمکاو شي شغلیو کی نور د دین او د حق چې صاحب بلکړای ده او کدا پر مفعول به وری سره چې صاحب بلکړای ده باچا صاحب نارن ور لره واظهر بعد الانمحای فی طریق الدین القویم سلم و منارا ظاهر کړه ده بعد الانمحا پس ته میټاو کېدلونه فی طریق الدین په لارو د دین کې القویم مضبوط دین کې سلمن اندر پائے و منارا کانه علم فراسی نارو منار اصل کې دا د مسافر دي کنه مخکې زمانہ کې عربو کې یا نور زینو کې چې مسافر دي بیا څه شبنو بجلی څه شبنو دا دو په لارې د غرونو کې نخې ودرولې نخې چې دین دا لار داسې تر د داستر دغه په کې به نخې پرتې وي غرونو کې خو نری نری لارې کنه ا دې کې به ور منارن ور بل کړو مثال د غره په سر ور بلې ده نو باندې مسافر ته پته لګیږي چې داسې پځي هغه چې د لار وتلې ده هغه سره ځکه وای او کدا ما د بچا بلکړه ده بعد الخمود پس مړوالینا لاشتعال نور الحق په دې چمکاو کې دره دي نور ده نارن اور بلکړه ده واظهر ظاهر کړه ده بعد الانمحا پس میټاو والینا فی طریق دین په لارو د دین کې بلکړه ده ظاهر کړه ده د دین په لارو کې ظاهر کړه ده القویم چې مضبوط دین ده سلم و منارا سلم اندر پایې لګوري دي ورونو کې خو اندر پایو ته ضرورت چې لارو کې ته زیږه کنه کلم په اندر پایې باندې اوچته کې بل لارې ته بل زیتا سلمن و منارا منار قائم کړه ده ان وره قائم کړه ده هغه په واسطه سره به لار حاصله و اختصاص بهذه الكرامات الدينيه اوجبني التوجه الى جنابي وتزيين دباجه هذا الكتاب بشرائف القابي دا وایي چې دا غوې دغه سوال کوي کله ته دومره لوی عالمه اته بچانو لاس تعریفونه کوي دا ختانه کراچي ول جوړ دا بچانو تعریفونه کوي او دا دغه کوي پیسو ته دي چل جوړ کړل پیسې وصوله تعریفونه کوي دا جواب کوي چې نه سړی زدا څه نه چې ته ما باندې داخل کې چې دا مولا ده او دا درباري وي ادا په دفترونو کې ګرځي راګرځي پیسې وصولې دا څه نه اصل وجه دا چې دا بچا څه ده دا دکې دا عزت ته چې دا تا ولیدل دین والی عزت ته پکې ا دې دین مددگار ده ا دې علماء مددگار ده طالبانو او مدرسو ا دین احترام کوي
دغه دینی احترام لوجه اوجبني دا په ما باعث چې ما توجه وکړه د دربار ته ادا په ما باعث چې خپل کتاب کې مې ولي کله خطبه او خطبه کې مې دا بچا صاحب یاد کړ دا که دینی سړی ده دا څه نه ده چې دا دینی سړی نه ده دا دینی سړی ده ځکه ما دا وکړه چې خطبه کې مې دا ولي کله و الا کدا خبره نه چې دا د دین مددگار نه دیندار نه دین ته توجه نه ور کوي بیا زدا سي مولا نه چې زه دنیا زمانه ته توجه ورکړه دنیا زمانه ته توجه نه ورکړه زم متروح معزل په جای د طرح کې په جای د غرزدا کې زه غرزدل سره پریوته سره انیل التفات توجه نه اله ابنای دنیا زمانه ته دنیا زمانه ته توجه نه ورکو خدا وجه دا چې د کې دین او ایمان او دین خدمت کاو دین وجه نه ما دې تعریف کړل چې دین خدمت دا نه کوي بیا زدا سره خونه اني بمازلین ز پریوته سره د التفات توجه نه اله ابنای زمانه دی دنیا ته دا ګوري دا شو او دا خبره کوي و اختصاص بیا د کرامات دینیه اختصاص ته باچا چې دا باچا خاص ته بیا د کرامات دینیه په دغه عزتونو د دین یعنی دا دین عزتونه دي د کې کنه او جبني باعث په ما باندې التوجه چې توجه ورکړ یلا جنابي دربار دې دتا لکه ته چې فارغ شې وفاق نه ماستر شي نو بیا به دربار قائم کی بیٹک پدی کنه میزونه به پکې پراتی کله به وځه کله به نه وځه ماستر صاحب به ته دا ګورې ولې چې وفاق به بل څه فائدہ ده خو ماستر به نو ته به تلوي توځي درس کې نه سړی تلوي توځي ته نه درس کوي ته منطق نه ویلي ته به څنګه درس کوي ته علم کلام نه ویلي ته به څنګه درس کوي ته فلسفیات نه ویلي ته به څنګه درس کوي نه درس کولای ما مقصد دا چې تاسو رب تاسو ته ځواني درده اوهو ته چې بوډا شې کنه ما وندې یا دا مولوی صاحب وندې ته به ډېر وځاړې ډېر ته به وایې سړی دا ټوله ځمکه چې ده د پاکستان ولا دامې نه ده پکار دا ټولې خزانې دا سره سپین دامې نه دي پکار که دا ټوله دنیا یې مایې دامې نه ده پکار ارمان چې ما علم کړی وای زه ځوان وای دا به وایي او بیا به هیڅ صاحب په لاس نه لري او اوس تاته د خپل عمر داسې ښکاري لکه هسې تونای کېږي منډې وې کله په یوه منډې وې کله په بله منډې وې کله خاندې هینې بس تا سوچ نه راځي دې ته له سره د التفات نه کېږي چې دا اوس څنګه کیسه ده یار دا څه حال ده دا څه باغ لګېدلی ده دا کم عمر ده دا څه کیسه ده دې ته د له سره نه سوچ کېږي دا شیطان داسې بېمان دی داسې غلبې په سړي کوي بربادۍ سره خو چې کله ته داسې شې چې ما غوندې شې بیا به د شپې ورځې دا ذهن نه وځي شپې ورځې به دا یو سوچ راځي دا ګول چکر به تا دماغو کې خوري بل سوچ به دې نه خلک په وایي دا تاسو به داسې وایي تاسو به ذهن کې بل څه راځي اما دماغ یې دغو خبرو ډک دی که ناسته که ولاړه که چېرته روانه که کور ته ده که چېرته ځه دا خبره مې له سره ذهن نه وځي بلکل مې ذهن نه وځي نو ته سوچ وکړه چې تا بوډاتوب کې ته دومره په تکلیف یې چې تا دا خبره ذهن نه وځي که وده کېږې که بیا خوب څنګه پاسې کنه ښه دا یو ټکه